نوخان ډېرو درنو خوږو عزتمندو مشرانو کشرانو همزولو او ما سره په سټیج ناست د عمران خان د بد وخت ملګری دغه سپایي او نور راغلي قایدین مېلمانه ټولو ته په جمع السلام علیکم. زه تاسو له کومې نه تاسو ټولو شکریه ادا کوم چې تاسو نن دا جوش دا جذبه دا ولوله دې ته زه خراج تحسین پیش کوم د نوخان خلکو تاسو ثابت کړه چې تاسو نران یئ دا خاوره د نرانو ده دا د غیرتیانو ده دا د پښتنو ده د نوخان خلکو چپ چپ مه ونرئ چپ 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 زما ملګرو زما ملګرو نور خو ماته نشته پته چې مخکې څه کېږي خو یو خبره د نوخان خلکو ته کوم د نوخان خلکو د جمشید مې د ژوي وینه د جمشید مې زوی د هغه ژوند ټول په تاسو باندې قربان دی. زنده‌باد زنده‌باد. زه یو منټ قافلې بچې قافلو ذکر وکړه قافلو ذکر ټولو راروانو قافلو ته مبارکباد وایم مبارکي ورکوم او سره ښه راغلی مې. زه آخري یو څو خبرې په اردو کې کول غواړم ځکه چې آخري کې زه یو څو خبرې په اردو کې کول غواړم زما نوخاریانو که ستاسو اجازه دي ځکه چې دلته میډیا ولاړه ده زه غواړم چې هغوی واوري چې د نوخار بچی د نوخار خادم سوی زه شیر افضل ملوت صاحب غواړم چې متوجه شي. شیر افضل ملوت صاحب آپ جب اگلی دفعہ خان صاحب سے ملے تو ان کو بتا دیں کہ مشیرہ نے اپنا ریفرینڈم خادم ختم نبوت کے حق میں سنا دیا ہے. مشیرہ نے اپنا فیصلہ اپنا ریفرینڈم دے دیا ہے. مشیرہ نے شیر افضل ملوت صاحب خان صاحب کو بتا دیں کہ نوشہرہ غیوروں کی دھرتی ہے نوشہرہ صوفیاؤں کی دھرتی ہے نوشہرہ شہداؤں کی دھرتی ہے. نوشہرہ جب ایک بار کھڑا ہوتا ہے تو سر کٹتا ہے لیکن نوشہرہ کبھی پیچھے نہیں ہوتا. ټولو قافلو ته بخیر راغلی پرېږدئ قافلې ما خبر آ رہی اگر پاکستان شیر افضل ملوت صاحب اگر پاکستان کی ترقی کی بات کرنا غداری ہے تو ہم غدار ہیں. اگر پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرنا غداری ہے تو ہم غدار ہیں. اگر پاکستان کی ترقی اور صالحیت کی بات کرنا غداری ہے تو ہم غدار ہیں. اگر پہلے پاکستان کی بات کرنا غداری ہے تو ہم غدار ہیں. شیر افضل ملوت صاحب خان صاحب کو بتائیں خان صاحب نے ہمیشہ ہمیں کہا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے. آج نوشہرہ کی عوام خان صاحب کو کہتی ہے خان صاحب آپ نے بالکل نہیں گھبرانا. ادھر الیکشن آ رہا ہے الیکشن کچھ لوگ الیکشن سے فرار ہونا چاہتے ہیں. ہم یہ عوامی عدالت یہ عوام ان سب کو گرفتار کر کے دریائے کابل میں پھینکے گی انشاءاللہ. سندھ سے کراچی سے خیبر تک صرف اور صرف ایک ہی نام ہوگا ٹھپے پہ ٹھپو ٹھپے پہ ٹھپو ٹھپے پہ ٹھپو ٹھپے پہ ټپه زه د خپلو خبرو اختتام په یو شعر باندې کوم. ټول متوجه شئ
متوجه شي وإيماننا لیونتوب ته دې نه بله څه کېدی شي دا غر که د فولاد شو چې دا سر ماتول غواړي ژوندون پکې ډېر ګران کړو د بې سره رقیبانو یا سوچ ته کول غواړي یا ترې کډه کول غواړي ملګرو پښتنو لږه پښتو به کول غواړي دا سترګې د حالاتو د کږې سمول غواړي هغه یار پکې لمبېږي موږ د کوټ کولی نه شو دا سیند کعبه سیند شي پرې اور لګول غواړي ډېره مهرباني